او نن مې بیا ډېره ښکلې او ډېره ښایسته او ډېره مزیداره ویډیو درته راوړې ده، لیکن ویډیو به نه سکیپ کوئ، ویډیو به انډه پورې ګورئ. انشاءالله د دې ویډیو نه تاسو ډېر زیات خوند اخیستلی سئ چې په دې ویډیو کې د لمانځه او د سجدو او فایدې او د هغه کم نیکیانې او هغه کم ثوابونه په دې ویډیو کې تاسو ته میلاویږي، خو لیکن ویډیو به نه سکیپ کوئ. یقینا چې تاسو د دې شي نه خبر سئ خو هېڅ چیرې به لمونځ هم پرېنږدئ او سجده به همیشه الله پاک ته کوئ او همیشه به د الله پاک ته په سجده باندې وسیږئ او د دنیا د کارونه د هر څه نه به مې زړه هاخوا سي او د الله او د رسول په دین به مخه سي. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه هم وی ترین او نن بیا د یو ښکلي او مزیداره ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یم. ولې چې که تاسو ته پته ده چې زه همیشه په دې چینل باندې دیني مسایل او د لمنځو او د ښکلو ښکلو ویډیوګانو او چې د هغه نه تاسو ډېره زده کړه کولی سئ او د هغه نه تاسو ډېر څه حاصلولی سئ، زه همیشه پر دې چینل باندې همدقسې ویډیوګانې راوړم ستاسو دپاره. لیکن انشاءالله تاسو به هم ماته سات راکوئ او زه به هم ستاسو ته ضرور سات درکوم، یو بل سره به نیکیانې کوو. نو انشاءالله تعالی په دې ویډیو کې به زه ډېره ښکلې ویډیو او تاسو ته ریاکشن کوم. نو راځئ چې د ویډیو په طرف باندې زه اوس هغه نه مخکې چې چا زما چینل نه سبسکرایب کړی زما چینل سبسکرایب کړئ اور घंटे نشان ضرور د سره پرس کړئ چې بیا زما هر نوې ویډیو تاسو ته پر خپل ټیم میلاویږي. چلو د ویډیو په طرف ځو، د هغه نه پس چې کومې دی بیا به نورې خبرې کوو. مسلمان پر پہلا فرض نماز ہے اور روز محشر اسی کے متعلق سب سے پہلے پوچھا جائے گا. جہاں نماز کے دینی اور روحانی فضائل ہیں وہیں اس کے بے شمار طبی، سائنسی اور دنیاوی فوائد اور برکات بھی ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز میں پوشیدہ ایک ایسے ہی راز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے جان کر آپ ضرور حیران رہ جاؤ گے. کبھی نماز پڑھتے وقت آپ نے سوچا ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے اور 1 رکوع ہی کیوں ہے؟ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. پس اللہ نے ہم پر نماز کا فریضہ مقرر کیا تو یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے بے شمار حکمتیں ہیں. نماز کے ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں اور ان 2 سجدوں کی حکمت کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک سجدہ اس لیے کہ جب اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے. جب فرشتے سجدے سے اٹھے اور دیکھا کہ سجدہ نہ کرنے پر شیطان کو تا قیامت سزا ہوئی تو انہوں نے ایک اور سجدہ شکرانہ ادا کیا کہ ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں میں سے نہ تھے. کئی علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اولاد آدم علیہ السلام سے عہد لیا جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب اے حبیب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں ان کی اولاد سے عہد لیا، اس وقت اللہ نے انہیں بطور تصدیق سجدے کا حکم دیا تو اللہ کے حکم پر تمام مسلمان سجدے ریز ہو گئے لیکن کافر کڑے محروم رہ گئے. جب مسلمانوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور دیکھا کہ کفار نے سجدہ نہیں کیا تو وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدہ اول کی توفیق دی. لہٰذا نماز میں 2 سجدے فرض و لازم ہو گئے اور رکوع ایک ہی رہا. اب اس ایک سجدے کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اس بارے میں جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ جدید سائنس کی روشنی میں انسان گوشت پوش، خون اور ہڈیوں سے مرکب ایک پتلا نہیں بلکہ اس خاکی وجود کے اندر ایک نوری جوہر بھی ہے اور ہر انسان کے اندر 3 جنریٹر کام کر رہے ہیں. انسان جب نیت باندھنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کی جڑوں پر انگوٹھے لگاتا ہے تو ایک خاص برقی رو کان کی جڑ میں موجود باریک رگ کو اپنا کنڈینسر بنا کر دماغ کی طرف جاتی ہے اور ان خلیوں کو چارج کرتی ہے جن کو شعور نظر انداز کر رہا تھا. اور جب یہ خلیے چارج ہوتے ہیں تو دماغ میں روشنی کا ایک دھماکہ ہوتا ہے اور تمام اعصاب اس دھماکے سے متاثر ہو کر دماغ کے اس خاص حصے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جن میں روحانی صلاحیتیں مخفی ہیں. دوسری طرف دماغ سے ایک برقی رو ہاتھوں میں منتقل ہو جاتی ہے اور جب دوسرے جنریٹر یعنی نفس
जेर नाफ पर हाथ बांधते हैं तो हाथों में मौजूद कंडेंसर से नीचे जनरेटर में बिजली का जखीरा हो जाता है और जेर नाफ हाथ बांधने की वजह से जिनसी निज़ाम को ताकत मिलती है। जब हम हाथ कानों तक उठाते हैं तो बाजुओं, गर्दन के पट्टों और शाने के पट्टों की वर्जिश होती है। दिल के मरीज के लिए ऐसी वर्जिश बहुत मुफीद होती है जो कि नमाज पढ़ने से खुद ब खुद हो जाती है और ये वर्जिश फालिज के खतरात से महफूज रखती है। साइंसी तहकीक के मुताबिक नमाज में क़याम से दिल का बार हल्का हो जाता है क्योंकि वजन दोनों पाँव पर मुतवाज़िन पड़ता है और आंखें सजदा गाह पर लगी रहने से दिल की यकसुई सहल हो जाती है। इंसान में क़ुव्वत मुदाफ़ियत और आसाब में तवानाई पैदा होती है और रुकू से कमर दर्द की शिकायत दूर हो जाती है। रुकू की हालत में ऊपर के आधे जिस्म में झटके की वजह से ज़्यादा खून पंप होता है। इसी तरह कौमा करने यानी दोबारा हालत क़याम में आ जाने से चेहरे और सर का दौरान खून जो हालत रुकू में बढ़ गया होता है वो नॉर्मल हो जाता है, जिससे शरियानों में लचक की ताकत बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर और फालिज के इम्कानात कम हो जाते हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि जब नमाजी सजदा करता है तो उसके दिमाग की शरियानों की तरफ खून ज़्यादा हो जाता है। जिस्म की किसी भी पोजीशन में खून दिमाग की तरफ ज़्यादा नहीं जाता। सिर्फ सजदे की हालत में दिमाग, दिमागी आसाब और सर के दीगर हिस्सों की तरफ खून मुतवाज़िन हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग और निगाह तेज हो जाते हैं। ऐसे ही जलसा करना यानी दोनों सजदों के दरमियान बैठना घुटनों और पलड़ियों को मजबूत बनाता है। नमाज के इख्तिताम पर जब हम सलाम फेरते हैं तो उस अमल से गर्दन के उज़लात को ताकत मिलती है और इंसान हशाश बशाश और तवाना रहता है। इन सब बातों का फायदा उस वक्त पहुंचता है जब हम नमाज पूरी तवज्जो, पूरे आदाब और सुन्नत के मुताबिक अदा करें और जल्दबाजी से काम ना लें। अब नमाज अदा करने में कितनी हिकमतें पोशीदा हैं तो इसका अंदाज़ा आपको हो चुका होगा, जिसके बारे में एक अमरीकी डॉक्टर का बयान भी आया था जिसने कहा था कि मेरा दिल करता है कि सारे मुल्क में नमाज को लागू कर दूं, क्योंकि जितनी स्टडी इस मामले पर मैंने की है तो मैं ये जान चुका हूँ कि इसके अंदर इतनी हिकमतें हैं कि कोई हद नहीं। अगर इंसान के जिस्म को मादी नज़र से देखा जाए तो इंसान का दिल एक पंप की तरह है। इसका एक इनपुट भी है और आउटपुट भी। जब इंसान बैठा होता है या खड़ा होता है तो जिस्म के जो हिस्से नीचे होते हैं उनमें प्रेशर निस्बतन ज़्यादा होता है। मसलन 3 मंजिला इमारत हो और नीचे पंप लगा हो तो नीचे पानी ज़्यादा होगा और दूसरी मंजिल पर भी कुछ पानी पहुंच जाएगा, जबकि तीसरी मंजिल पर तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। इस मिसाल को सामने रखते हुए अगर सोचें तो इंसान का दिल खून को पंप कर रहा होता है और ये खून नीचे के आज़ा में बिल्कुल पहुंच रहा होता है, लेकिन ऊपर के आज़ा में इतना नहीं पहुंच रहा होता। जब कोई ऐसी सूरत आती है कि इंसान का सर नीचे होता है और दिल ऊपर होता है तो खून सर के अंदर भी अच्छी तरह पहुंच जाता है। आदमी सजदा थोड़ा लंबा कर ले तो महसूस होता है कि चेहरे की जो बारीक बारीक शरियानें हैं उनमें भी खून पहुंच गया। आम तौर पर इंसान बैठा, लेटा या खड़ा होता है। बैठने, खड़े होने और लेटने से इंसान का दिल नीचे होता है जबकि सर ऊपर होता है। एक ही सूरत ऐसी है कि नमाज में जब इंसान सजदे में जाता है तो उसका दिल ऊपर होता है और सर नीचे, लिहाजा खून अच्छी तरह चेहरे की जिल्द में पहुंच जाता है। अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज अदा करने की ताकत अता करें, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
ګرانو مینوالو تاسو ویډیو کته ماشاءالله ماشاءالله الله دې وکړي چې همیشه موږ دې سوچ کې او په دې فکر کې همیشه الله پاک موږ ته هدایت وکړي چې الله پاک دې موږ ته وس وکړي چې موږ 5 وخته منځونه وکړو او ښه نیک کارونه وکړو. تاسو د دې د منځه او ثوابونه او د دې کمې ګټې تاسو ولیدې، نو یقینا الله پاک دې وکړي چې موږ ته ټول په دې موږ ته د توفیق راکړي او چې موږ په دې لاره روان سو، او الله پاک دې وکړي چې زموږ ټول فیملی او زموږ ټول ورونه خویندې په دغه لاره اختیار کړي او خپل 5 واړه لمنځونه وکړي. نو وګوره څومره ګټې څومره فایدې وي. موږ لیوني په پیسو پسې یو، سهار ماښام پیسې پیسې. زه یو خبره حقیقت درته کوم، پیسې کاروبار بزنس دا په ډیره منډه نه کیږي، او هر څه چې میلاویږي په قسمت باندې میلاویږي. د قسمت نه سوا ته یوه ذره نوړی هم نسي خوړلی. نو چې زما په مقدر څه سوي هغه ته ما نه نسه اخیستی، چې ستا په مقدر باندې شوي هغه زه تا نه نسم اخیستلی. چې کم مقدر دی هغه مقدر ته به ورځو، هغه مقدر به خورو، نه د مقدر نه کمه او نه زیاته. الله پاک چې زموږ قسمت کې څه لیکلي دي هغه به موږ ته میلاویږي. یا پیسې لیکلي، یا غربت لیکلی، یا قرضې، یا څه لیکلي، یا څه بیماریانې، یا څه مرګ لیکلی، هغه موږ تاسو یو بل نه نسو اخیستلی. ټیک ده. او د لمانځه د 5 وخته مونځ او د نیکې لارې د عبادت کم زندگی چې ده هغه بې انتهایي حد سکون دی، سکون دی. قسم درته ښیم چې د دنیا په یو شي کې دومره زیاته خوشحالي نشته لکه څومره چې په دین کې ده. یقینا دا ما ازماو کړې ده، شکر دی الحمدلله. الله پاک له ډېرې ښه پیسې راکړې دي الحمدلله، قسم درته اخلمه قسم. خو زه یو سینګر تېر شوی، زه یو فلمي اکټر تېر شوی یم، زما ډېر وخت میډیا سره تعلق ساتلی دی. خو چې کله ما په 2016 کې دا کار پرېښی دی، میډیا مې پرېښی دی، بیا زه په میډیا نه وم راغلی او په زندګۍ کې دا اول ځل دی چې په دې چینل باندې زه راځم. صحیح ده. او ما دا تقریبا 15 سال یا 16 سال ما میډیا فیلډ کړی دی، سینګر وم، فلمانو کې مې کار کړی دی. ټیک ده. خو زه په زندګۍ کې 3 ورځې تبلیغ ته تللی یم، سې روزه مې لګولې. زما د په خدای تعالی قسم چې په ټوله زندګۍ د 15 کاله چې ما په دې فیلډ کې تېر کړو، د دې 15 کاله خوندونه او مزې یو خواته که او د 3 ورځو خبره خواته که. یقینا زه قسم درته ښیم چې د 3 ورځو زیاته وه کمه نه وه. خو نو الله پاک دې وکړي چې موږ تاسو ته ټولو ته توفیق راکړي چې 5 وخت لمنځونه پابندي او په صفا زړه او په ښه نیت یې وکړو. نو دا ټیم ماله راکړئ اجازت، او چینل که مې نه سبسکرایب کړی هغه سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله بیا په بلې داسې ښایسته ویډیو کې ضرور تاسو سره میلاویږو. او خپل هم ډېر خیال ساتئ او د خپلې فیملۍ ډېر خیال ساتئ. الله نگهبان.